نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى د سوره نساء په دې 19 رکوع شروع کیږي. په دې کې الله پاک فرمایي ويستفتونك او فتوا تپوس کوي تاسو نه اے محمد صلی الله علیه و سلم نا فی النساء دا خذ په بارکه قل نو تو فرمایا الله یفتیکم الله فتوا در کوي تاسو ته فیهن د دې په معاملې کې وما یتلا علیکم فی الكتاب او متوجی کوي دې ترستا یعنی تلاوت چې کوم شوی دی پتا باندې د کتاب نه یعنی د قران پاک نه فی یتامى النساء اللاتي دا یتیمانانو خذو په بارکه چې د چا په بارکه لا تؤتونهن ندی ورکړی شي تاسو ته یعنی تاسو هغه ته نوی ورکړي ما کتب لهن هغه حق چې کوم مقرر شي وي دا غي د پاره وترغبون او غواړي تاسو ان تنكحوهن چې په خپل هغه سره نکاح کوي د لالچ د وجنه والمستضعفين او وي متوجه کوي اغا بے سحارا من الولدان اغا ماشومان وان تقوموا لليتامى او چې تاسو قائم اوسئ دا غ یتیمانو په باره کې بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا او نکوي تاسو من خير هر یو کار چې یو د خیر کوي فإن الله كان به عليما نو بس الله پاک دې په هغه باندې خبردار. دا د ټول د مخکې دا دغه خبره تیر شوې ده چې د یتیمانو خذو په باره کې یعنی اول سوره نساء کې اول کې دا خبره تیر شوې ده چې کچې تاسو دایله پوره حق مہر ورکول شي خو بیا ور سره نکاح وکي کنه شي ورکول نو اسی یعنی د لالچ د وجه نه په کمن دغه باندې هغه سره د نکاح کولو کوشش وکوي بل چاته واده کوي لکه تاسو په کورونو کې خپل بچو له کوي نو صحیح په پورا مہر سره بیا کوي دا نه چې یعنی مطلب نور خذل مثال 1 لک روپیا مہر تړي نو دی له 500 ورکی یا 600 ورکی یا 1000 ورکی اسی بس ترګي ولا توري کې نو دا څه مکوي دلته کې الله پاک دا فرمایي چې یعنی د داسې خذو په باره کې یعنی تاسو صحابه او چیرې دا زمون کړل یتیمان جنکې دي یا کړه ماشومان دي ردی په باره کې الله پاک وته وي چې ته الله پاک کتاب سناو کا بخکم دا ما بیان کړی دی تاسو تمره علی غلې په سوره نساء کې په ابتدا کې دا خبره تیر شوې ده او بیا مرته وی چې مطلب دا تاسو باندې چې کوم د الله کتاب نازل شوی د یتیمانو په باره کې نو تاسو چې دا غي د پاره کوم حق مقرر کړی نه هغه غي لور کې دا نه چې بس پای باندې قبضه شي
چې راځي تاسو کول ولا خو زمونږ نشته پلار مړ شوی دی او وارثان مونږ یو بس مطلب دا دی چې کور کوو کنه ورکو دا د خزه حق دی چې دا اغي ته ملو شي دا مہر د خزه حق دی دا به نه مور او پلار اخلي او نه به ته خاون قبضه کوي دا دواړه صورت دی ښا د جنې کوم مہر چې کوم دی کنه نو دا به مور او پلار هم نه قبضه کوي چې د سړی د خوالي او د په قبضه شي ځان سره پریږدي پاتې شي او نه داسې به کوي چې مطلب دا خو خرخواخي یا خاون په قبضه شي ولا ورکوي نه دا دواړه په ظلم کې راځي ښا دا دواړه ظلم دی اوس کله چا اولاد یې وي الله ما بچی دا او داسې چل واغستل او هغه مہر هغه بس په پکینی او خپل په کاروبار شروع کی او خپل دغه پیو کې او هغه له سب نو ورکوي نه دا خو ستا په وراثت کې شامل شو لکه ستا وراثت کې د دې خپل حق بیل کیږي د لور بیل خپل یو حصہ الله پاک مقرر کړی دا چې دوه لوریان په یو ځای باندې حساب دي دوه لوریان په یو ځای باندې حساب دي ستا مطلب دا چې شل جیره بزمه کړه په هغه کې چې کله ته مرشي نو د خپل حق کېږي د دوه ورونو پسې یعنی دوه خویان په یو ورور باندې حسابي هغه کې ور کېږي او که چېرې تا سره د هغه مہر پروت وي هغه به بیل ورکې چې کله مرشي نه مطلب دا چې خدای پاک وایي چې په ژوندونه ورکړي خو که چېرې نه دی ادا کړی نو بیا به وصیت کوي بیا به وصیت بچو ته کې چې د مہر پیسې ما سره دومره دولت ته او دا ما سره کړي نو دلته کې الله پاک اوس دا فرمایي چې دا مونږ تاسو ته په وضاحت سره دا خبرې بیان کړې دي نو دا مونږه مقرر کړې دي او تاسو خدا غواړي چې تاسو په خپل نکاح کوي دي یعنی د کمزور خلکو سره والمستضعفین هغه به سهاره خلک چې چا مور او پلار ني یا تفوس کول ولني او بس را شمړه بس مفتو کې ملاو شونو ها یا دغه شانتي داغي مال جایداد وي هغه ته مطلب سره لالچ شي چیرې بازدي سره به نکاح کوم د ټول مال هم ته دغه شانتي را قبضه نه هغه له خپل یو شی ورکوي او کاغه ماشومان وي او کاغه بالغت بلوغت تر رسیدلی وي او وای تاسو قائم اوسئ یتیمانو سره په انصاف سره یعنی بیا ګوره خدای پاک د تعقیب د پاره د انصاف ټکی راوستو بالقسط چې په انصاف سره په یتیمانو سره اوسئ او دایلا خپل حقوق پورا ورکوي او د دې علاوه که تاسو خیر ښېګړه غي سره کوي یا غي له فائدہ ورسوي نو تاسو د هر عملنا الله پاک خبردار دی ګور الله پاک بس بار خپل علم طرف ته کوم چې د انسان په زړونو په دماغونو باندې الله داغه علم محیط دی خبردار دی هغه طرف ته موږ متوجه کوي ورته تاسو دا مو وایي چې الله موږ نه خبريږي زره خلکو نه خو په ټکه خبره د مہر کپورو نکره پاتې مہر خو د قرض دی دا د قرض حساب دی کپوت شي عمر پکې شي د چا مرګ پکې راغو د خځې مرګ شي که د خځې مرګ راغو نو دا براغي ورثو ته بلاوي کنه وارثانی چې څوک بس هي ته بلاوي دا غي چې څوک وارثانی بس نه جمعات کې ونه ورکوي ګوري جمعات کې یا ساتي ډېر خلک په مدرسه کې ورکوي جمعات کې ورکوي دا به وارثانو ته ملاويږي بیا وارثان چې نه هغه خو وری بني دا چا خو سوخي کنه څنګه بچیان خو یو وارث دي کنه رونه خوان دي به رونه خوان دي وارثان دي کنه دا ته ور هر قسم وارث بستا سوق نه سوخي نه چا نه خو پیدا را کنه ترونه بیا وارثان شي چې خپل رونه نینو بیا به د تربوران شي وارثان ترونه به وارثان شي یعنی خپل پلارینی یعنی راغه قرآن نږدې رشتہ د دین دا ثابت شو چې د ټولنا ګورنی د دې د وراثت دا قانون دی چې اول د ټول نه رومبه نږدې رشتہ څوک دا زه تاسو ته خیم نږدې ترين رشتہ اول اولاد دی او مور او پلار دی دا دوا مور او پلار او اولاد ته چې سره مړ شو کنه نو دا به ورته ملاوي
ورېږه که نه خو درېږه که نه درته ټول په ډیټیل وایم که نه اوس که چېرې فرض کا اولاد یې نشته مور او پلار یې نشته نو رونه خویندې شته که رونه خویندې ني نو بیا تره تربوران او دا چې کوم دی نو دا د ټبر دی ښه ای تبر دي هغه یې له به ته حصه ورکړې بیا که وایي چې نالو پیسې څوک غورځوي نه خو هغه به بیا که جومات کې ورکوي او که د خدای په لار کې ورکوي او که هر څه چې پرې کوي هغه د هغې ولې نه علي ته به نه علي ته خو په زور پوره خلکو نه پیسې نو الله پاک دې کې فرمایي که نه داسې سوالونه مه کوئ که نه چې داسې ناممکن وي 1,00,000 روپۍ اوس زه تاله در کوم نو ته به یې نه اخلي داسې خو ما خو څوک په دې دنیا کې ونه لیدو ته اوسه پورې ما نه دی لیدلی او ته اوس هسې د ځان نه لګیې داسې خبرې مه کوه یاره داسې لګیې اوس الله پاک ګوره داسې سوال کول دا ناروا دي چې یاره ته به اوس مطلب دا چې وارث دی اول تپوس وکړو د وارث جواب یې در کړو اوس وایي که څوک یې نه اخلي څنګه به یې نه اخلي ها دا چې ډېرې پیسې بیا ورته نه دا چې له 100 روپۍ نو وایي زمه نه اخلو چې دا 10,00,000 روپۍ که نه نو بیا ورته بډې راښکلي ښه چپ وان امرأة خافت اوس الله پاک دلته کې دا فرمایي که چېرې یو تاسو یریږئ د یو ښځې په باره کې یعنې د یو ښځې په باره کې یریږئ من بعلها یو ښځه که چېرې یریږي د خاوند په باره کې دلته کې اوس دا خبره ده ښه اصل خبره دا ده د خاوند په باره کې یریږي نشوزن د هغه د بدسلوکۍ نه لکه یو خاوند دی هغه ښځې سره بس هر وخت بدسلوکي مار پټایي او دروز او حق نه حق مالګه تیزه او مالګه کمه ده دا ولې ناوخته شو بس را باندې کپې لکه دې ته ناحق ویل شي انسان دی که نه داسې کمپیټنټ څوک دی څوک هم پوره داسې نشته انسان دی کله مخکې کله رستو کله زیاته کله کمه ده مالګه او تا پرې را باندې کړي یعنی بدسلوکي ته ورسره هر وخت کې کنځل وي نه پلار دی کو ټبر ولستی د دې نه که ته یېرېږې او اعراضا یا اعراض کې کوي دا سره د ده دوه بیبیانې دي یو له ځي بل له نه ځي نو هغه ګناه خو په بېله ده چې رسول الله صلی الله فرمایلي دي چې چا دوه ښځې وي او یو ته کم ګوري یو ته زیات ګوري په ورځ د قیامت د ده رانیم بدن به فالج والي دا به د کاڼې دي د کاڼې غوندې وایي که نه اوس خبرې ته غوږ کړه که فرض که الله سبحانه وتعالی فرمایي کوي او اعراضا یا د هغه د اعراض نه یېرېږي چې یعنې بس دې خو ما له توجه ورونه را کوي هغه بلې ښځې پسې ځي یا پردو ښځو پسې ځي مثال نن سبا دا کوم حالات روان دي الله پاک دې رحم وکړي که نه خو خپلې ښځې له دې توجه نه ورکوي اوس دلته کې دا خبره راغله فلا جناح علیهما نو هېڅ ګناه نشته په دې دواړو باندې ان یصلحا چې هغې صلح وکړي بینهما صلحا په خپل منځ کې په څه طریقې سره مثال دغه ښځې ډېر زیات مهر دی او هغه یې نشي ادا کولی او هغه وایي چې یاره بس دغه دی نو دا ورته وایي چې زه یاره خیر دی ما 1,00,000 روپۍ دي ما درته 50,000 در پرېښي خو ته لږ دا سلوک ته سم که که نه نو که چېرې هغه په دې باندې خفی چې یاره دا 1,00,000 روپۍ خو ډېر شی دی او دا زه به څنګه ورکوم او هغه سره غم یې دیاړي مار دی او مهر یې ډېر تړلی دی او اوس پریشانه دی او د هغې پریشانۍ د وجې نه هغه زندګي دغی نو که چېرې د دې ښځې په دې باندې زندګي ښه کېږي او د دې خاوند ښې خصلت ورسره ښه کېږي په دې باندې د هغه زړه دې ته مایل کېږي نو دا خپل حق کې څه حصه هغه ته پرېښودی شي ښځه پرېښودی شي خو هله چې هغه په دې راضي شي وګوره الله پاک وفرمایي چې په منځ کې دوی د دوی صلح وشي چې او بس زه یاره ټیک دا نن نه پس زه تا سره څه زیاتې نه کوم که نه والصلح خیر او په صلح کې خیر دی هر قسم صلح چې د په معاشره کې د دوو کسانو ترمنځ په دې کې الله پاک یو خیر یې دی لہذا صلح راوستل پکار دی واحضرت الانفس ځکه چې موجود وي په طبیعتونو کې شح حرص دا حرص په هر انسان کې دی لالچ دی ګوره الله پاک دلته حرص طرف ته وفرمایل لکه ده یو خبره وکړه چې وایي څوک یې نه اخلي که نه دا حرص په هر انسان کې الله پاک وایي موجود دی
داسې انسان نشته چې په هغه کې هرس وي. دا بعضې وخت کې یا د کبر د وجې نه کوي څوک داسې خبره چې زه یې نه اخلم او یا هغه پیسې ورته څه ښکاري نه ډېرې کمې وي د هغه په دغه باندې یا دغه یې که نه د هغه پسې کېږي دا یا مطلب دغه څه وجې یا د تکبر د وجې نه هغه دغه کوي یا د تکبر د وجې نه کوي. دا دوه څیزونه کېدای شي. او یا کني انسان چې کوم دی نو هغه د حرص او د دغه نه دی. وان تحسنوا او که چېرې تاسو حسن سلوک کوئ وتتقوا او ویریږئ که نه د الله پاک نه فإن الله نو بېشک الله پاک چې دی کان بما تعملون خبیره هغه دی ستاسو په عملونو باندې پوره پوره خبردار. ولن تستطيعوا او که چېرې تاسو دا قدرت نه لرئ ان تعدلوا چې تاسو عدل وکئ د ښځو په منځ کې لکه دوه ښځې دي درې دي څلورو پورې خو ساتلی شي که نه بین النساء په منځ د ښځو کې بیبیانو کې ولو حرستم څومره چې تاسو وغواړئ خپل کوشش کوئ چې یعنې مطلب دا دی مونږه یعنې دغه وکړو خو لیکن ستاسو نه هغه انصاف هغه پوروالی نه کېږي. خپل کوشش کوې که نه خپل کوشش کوې که نه نو وایي که تاسو څومره م غواړئ خو لکه تاسو هغې کې په منځ کې دغه نه شئ کولی یعنې هغه انصاف چې څه ته وایي که نه پوره په پوره چې څنګه سړی وایي لکه سر پر فلا تمیلو کل المیل نه داسې وایي چې تاسو بالکل جوکاو ښکاره کوي یعنی یو طرف ته بس بالکل ورټیټ شئ پوره په ټیټېدو سره یعنی یو طرف ته بس مایله شوئ یو طرف ته خو ځئ او راځئ هغې له ښه څیزونه مخلئ او هغې له زیم شباشي م ورسره کوئ شپې م ورسره تېری او دا بله دی بس بالکل په ځای پرېښې ده. نو دا الله پاک فرمایي چې فتذروها او بیا مو پریخي وي دا بیبیانې کالمعلقه لکه داسې چې لکه هغه مو په منځ کې ځوړندې کړي وي نه پرېږدئ او نه ورځئ. د دې لپاره الله فرمایي تصلحو نو که چېرې وایي تاسو بیا هم خپل ځانونه درست کوئ او خپل طرز عمل بدل کوئ او صحیح شئ وتتقوا او ویریږئ د الله نه فإن الله کان غفورا رحیما نو الله پاک بخونکی او مهربانه دی. که اوس هم دې آیاتونو سره وایي تاسو اورېدو سره تاسو کې د الله خوف او یره راغه او توبه مو الله ته وویسته چې بیا به نه کوم یا الله مانه چې څه شوي دي بس رانه شوي دي آینده به زه نه کوم نو یا الله پاک بخونکی او مهربانه دی. او که نه فإن الله کان غفورا رحیما غفور الرحیم دا بل آیات ورته ده. نو وی الله پاک دی الله پاک بخونکی او مهربانه. وان يتفرق او وی که چېرې جدا شي یعنې جدایي اختیار کړي دا دواړه ښځه او خاوند په خپل منځ کې یغني الله کلا نو الله پاک به بېنیازه کړي هر یو لره د بل د محتاجۍ نه. دا نه چې بس یاره مثال یو سړي سره یو ښځه ده نو بس کاغه پرېښو نو بس به داسې ګرځي نه هغې له به خدای پاک ښه میړه ورکړي او ده له به خدای پاک ښه ښځه ورکړي. د دې نه دا مراد دی ښه د دې آیات نه چې که چېرې بلکل ګزاره دی په طبیعتونو کې الله پاک وفرمیل چې بدلوالی وي که نه او بلکل نه جوړېږي خپلو سره نو پرېږدي دي بس طلاق دې ورکړي هغې له به خدای پاک ښه خاوند ورکړي میړه به ورکړي او دې له به خدای پاک ښه ښځه ورکړي دې سړي له داسې الله پاک فرمایي چې یغني الله کلا نو الله پاک په غني کې الله پاک هر یو لره د بل نه من ساعته او وسیع قدرت د الله پاک د الله کائنات ډېر وسیع دي خلق ډېر دي ښځې هم ډېرې دي او سړي هم ډېر دي بل چا سره به نکاح وشي. وکان الله واسعا حکیما او دې الله پاک وسیع قدرتونو والا او مالک او ډېر لوی حکمت والا دی. ولله او د الله د پاره د ما فی السماوات هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما فی الارض او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولقد
او په سختۍ سره وصینا مونږه هدایت کړو الذين کسانو ته اوتل کتابه چې ورکړی شوی هغې ته کتاب من قبلکم ستاسو نه مخکې یعنی یهودیانو ته الله پاک ډېر لوی دا وصیتونه او نصیحتونه الله پاک کړي په تورات کې او یو عیسایانو ته په انجیل کې و ایاکم او تاسو ته الله پاک هم دای غونته نصیحت کوي لکه څنګه هغې ته نصیحتونه کړیو داسې نصیحتونه تاسو ته الله پاک کوي ان اتقوا الله نو تاسو یریږئ د الله نه وان تکفروا او که چېرې تاسو نه منل دا حکمونه د الله فإن نو بېشک الله پاک چې دی لله هغه دپاره خو دي ما فی السماوات هر هغه څه چې په اسمانونو کې و ما فی الارض او هر هغه څه چې په ځمکه کې دا ټول څیزونه د الله دي د الله عبادت هر کار بوټي حیوان او دا چې څومره پرندې دي او چرند دي دا ټول د الله پاک عبادت کوي الله پاک تاسو عبادت ته بې نیازه دی که تاسو د الله پاک د حکمونو نافرماني وکړئ دا ټول هر څه د الله فرمان بردار دي لہذا د ځمکه اسمانونه هر څه د هغه دي وکان الله غنیا حمیدا او دی الله پاک بې نیازه او په هر حال کې د هغه حمد و ثنا شوې ده هر څوک فرشتي د هغه حمد و ثنا کوي پیریانو کې ډېر مسلمانان دي یې کوي په انسانانو کې ډېر خلک کوي په حیوانات او دا شجر او دا ونې بوټي چې دي او دا څومره څیزونه دي دا ټول د الله پاک ستاینه کوي ثنا او صفت کوي بیا الله پاک فرمایي ولله او دې د الله پاک دپاره ما فی السماوات و ما فی الارض هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله پاک کارساز د هر چا دپاره د هر چا کار الله پاک کوي دا د څوک نه وایي چې ما د کار وکړو هغه یو وسیله او بهانه جوړه شي او باقي چې کوم دی نو کوي الله پاک ځکه چې الله پاک د چا په زړه کې واچوي نو کار ولو کي که نه چې نه یې چوړي ته خو پې په زور وکړه په یو خپل ماشوم باندې ته یو کار په زور وکړه نه شي کولی پې نو دغه شانتې الله پاک په زړه کې چې واچوي ان یشاء یذهبکم او که چېرې الله پاک غوښتی وي او یو غواړي یذهبکم نو تاسو به ټول د دې ځمکې نه ختم کړي الله ته څه ګرانه ده اکسیجن به در باندې بند کړي هوا به در باندې بند نه کړي ټولو به ساګانې بند شي بس رو به غورځېږئ مړه به شئ یا به در باندې لږ نور راښکته کړي ټول به پیکوړه شئ یا به درنه لږ نور اوچت کړي ټول به فریز شئ واوره به شئ الله پاک وګوره دا یو نظام په اعتدال سره چلولی دی که نه که نور درنه لرې شو نو فریز به شوئ که نور در سره رانږدې شو پیکوړه به شئ او که هوا در باندې بنده که رو به غورځېږئ ټول به مړه شئ الله پاک به مو ټول دغه کړي ایها الناسو نو بیا به څوک انسانان وي ویأتي بآخرین او نور به الله پاک راولي نور مخلوق به خدای پاک پیدا کړي تاسو که ټول د خدای نافرمانه شوي او الله پاک تاسو ټول به د دې ځمکې نه ختم کړي نور به الله پاک راولي الله پاک ته دا اسانه ده وکان الله علی ذلک قدیرا او دې الله پاک په دې باندې قدرت لرونکی الله پاک دې ته انسانانو لور کو که تاسو کفر کوئ که د الله حکمونه نه منئ نو مه منئ الله پاک په دې قادر دی چې تاسو ټول ختم کړي اوس یې وبا راوستې ده کرونا راغلې ده په ټوله دنیا باندې مسلط شوې ده هر سړی د خپل رور نه د خپلې ښځې نه د خپل زوی نه د هر چا نه یېرېږي او رستو ته کېږي چې چېرته کې زه را براس په ما رانشي او دا بیماري ما ته ونه لګي په هر کور کې تفریق په هر دفتر کې تفریق په هر دکان کې تفریق هلکه خولو ته کورونه تړلي دي او څادرونه یې ورته تړلي دي ماسکونه یې ورته تړلي دي من کان یرید ثواب الدنیا او څوک دی طالب د دنیا د صلې فعند الله نو هغه خو د پیشي چې الله پاک چې کوم دی نو ورکون کړي دغه صلې راله ثواب الدنیا صلا د دنیا ورکول شي والآخره او د آخرت هم بل ځکه الله پاک فرمایلی دی کنه چې څوک ما نه صرف د دنیا سوال کوي او د آخرت نه کوي نو زه خو به دنیا ورکم خو آخرت کې رایي څه نشته او چې څوک ما نه دنیا هم غواړي او آخرت هم غواړي نو دواړه به ورکم
دلته کې الله پاک اوس دا فرمایل چې الله پاک په دنیا او آخرت کې دواړه ورکی وکانه الله سميعا بصيرا او دې الله پاک د هر خبره اوریدونکي او هر خبري لیدونکي یعنی د هر څه لیدونکي او اوریدونکي دی هغه نه هیڅ څه په کائنات کې پټ نشته او نه چا خبري دا څه چې هغه اوریدلې نه وي لہذا هر سړی دې په دې ایمان سره ایمان وروړي چې الله پاک زمو خبره ګوري او دې پس نه کو وګونو کې یو بلتا چې د بل پر سر خبرې کو ولی الله پاک په میوس کې شته کنه او دغه شانتي الله پاک لیدون کې دې ګوري ته تاسو دا ټول عمل چې کوم دې دا سکرینینګ کیږي دا نوٹ کیږي نو په ورځ د قیامت وستاسو یو خبره به مخه تراوستي شي الله پاک دې مونږ ټول په دې آیاتونو باندې عمل توفیق راکړي وما علينا الا البلاغ صدق الله العلي العظیم یا الله زموږ د ناس په خپل درگاه قبول او منظور کړي زموږ نه پدې کې څه کمې زیاتې شي یا الله معافیت توفیق په مونږ کې څوک بیماران شفایاب مو کې څوک قرضداران وي قرضونه اخلاص کې د چا شدي حاجاتي د خبر غیبی خزانه او تفسیر کې څوک پس کې سم مصیبتونه او فتنو کې په ټول امت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحم کرامو کې او دغه مصیبتونه او فتنو نه وباسي په اخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم